د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې تحصیل د میارشپ امیدوار چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مرکزی وزیر علي امین ګنداپور رورو په کمپاین کې د قاعدو د سرغړونو په سر په بلدیاتي انتخاباتو کې د برخې غستونه ناخله کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد لخوا په جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د ډیر اسماعیل خان د تحصیل میر په کاندیدټ عمر امین ګنداپور د ټاکنو د کمپاین د قاعدو د سرغړونو تورونه وو او نن په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن خغه نه اخلو ګرځولو. نو مولې زیاته کړ چې علي امین ګنداپور او عمر امین ګنداپور ته الیکشن کمیشن بیا نوټس ورکولې او نن چې د عمر امین ګنداپور په ضد په شکایتونو اوریدنه و الیکشن کمیشن خغه نه اخلو ګرځولو. هغه ویل چې علي امین ګنداپور چې په علاقه کې خلې ځلې کولې د ټاکنو د کمیشن د قاعده ترمغه نوموړي وزیر یا ایم ان ای او ایم پی ای د کوم پرمختیایي پروژیکټو پرانیسته نشي کولای، کمپاین نشي کولای او جلسونه نشي کولای. خو عمر امین ګنداپور وایي چې د هغه سره ناجیزه شوې ده او هغه به د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. هغه هم نن د ټاکنو د کمیشن د فیصلې راتلو وروسته په خپل کور کې خبري غونډه ته ویل چې پلویان یې خپدي او کو بیا الیکشن وي نو هغه به پکې برخه اخلي. سهیل احمد وویل چې په 13 فروری په ډیر اسماعیل خان کې د تحصیل میر انتخابات ټاکل شوی دي او د هغې د لپاره تیاری مکمل کړی شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې په 13 دسمبر د بلدیاتي انتخاباتو نه یو ور وزوړاندې د عوامي نېشنل ګوند د میر کاندیدټ عمر خطاب شیرانی د وجنې وروسته دغه انتخابات ځنډول شوي. په اوسنو انتخاباتو کې عمر امین ګنداپور په مرکز او صوبه کې د حکومتي واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف ګوند نه ولاړو او د هغه په مقابله کې د پاکستان پیپل ګوند فیصل کریم کونډي او د جمعیت العلماء اسلام پی کپیل نظامی ولاړ دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400